رسول الله حدیث مبارک ته وایي انسان یوه خبره وکړي دی ډېر اهمیت ته خبرې ته ورکوي نه ګمان یې نه وي چې دا ډېره مهمه ده الله په راضي سي تر مرګه ځینې راضي او د رضا معنی دا یې چې د عبادت توفیق ورکوي روزانه نن تلاوت ته بیا ذکر ده بیا عباداتو پکې مخ ته پسې ځي ورځ په ورځ باندې کله یوه خبره وکړي دی د خبرې په اهمیت نه خبر الله ناراضه سي تر مرګه ځینې ناراضه وي د ناراضګي معنی دا ده د عبادت توفیق ځینې سلبوي نن یې لمونځ پرېښوئ بله ورځ یې جمع پرېښوه بله ورځ یې تلاوت پرېښوئ بله ورځ یې ذکر پرېښوئ بله ورځ خدای نکرده د کفر الفاظ کله وایي په یوه خبره د الله رضا هم راځي په یوه خبره د الله ناراضګي هم راځي موږ تاسې ځکه باید له د خپلو اندامو سره سوچ وکړو سترګې باید غلطې نه کړو استعمال غوږونه باید غلط نه کړو استعمال خېټه باید غلطه نه کړو استعمال فرج باید غلط نه کړو استعمال دا زموږ ستاسې ژبه باید غلطه نه کړو استعمال حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام وایي دا ټول اندامونه سهار ژبې ته دغه کوي فریاد کوي دا ټول اندامونه ژبې ته وایي چې موږ په تا پورې تړلي یو که ته صحیح وچلېدې موږ به ټول صحیح یو او که ته غلطه وچلېدې موږ به ټول په غلطه باندې روان یو په دا ژبه درواغ ویل کېږي غیبت په کېږي په دا ژبه باندې مسلمان ته کنځا کېږي په دغه ژبه باندې قرآن ته کله کنځا وکړي دغه مجلس ناسته دا خلیفه صاحب مفتي م د ودې وایي قرآن ته چا کنځا وکړي کافر ده ښځه په طلاقه ده اسلام ته یې کنځا وکړي کافر ده ښځه په طلاقه ده تجدید د کلمې به کوي تجدید د نکاح به کوي شریعت ته کنځا وکړي کافر ده ښځه په طلاقه ده حتی بعضې کتابونه وایي چې د مسلمان خولې ته کنځا وکړي په کافر کېږي په خوله باندې د کلمه ویلې ده دا کلمې ته نسبت ده قرآن یې ګندګي ته واچوئ په کافر ده قرآن یې په ګندګي کې ولې دی راجګې نه کوي په کافر ده ښځه په طلاقه ده په داسې یو انداز کې د انسان سره ګورئ احتیاط پکار ده موږ تاسو ته دا اندامونه الله سې راکړي دي خو نه دي مفت راکړ سوي دا خو له موږ تاسو سره امانت دی د دغو باید موږ تاسې حفاظت وکړو چې الله کوم حکم کړی په هغه لارې باید وچلوو زړه په ټول بدن کې هغه لوی اندام ده په زړه کې اسلام هم راځي کفر هم راځي حسد هم راځي محبت هم راځي رضا بالقضا هم راځي عناد هم راځي تکبر هم پکې راځي بغض هم پکې راځي شجاعت هم پکې راځي ټول صفات حسنه دا په زړه کې راځي ټول صفات قبیحه هم په زړه کې راځي ابن سقا دا ډېر یو غټ عالم تیر سوی ده خو آخره خاتمه یې په کفر سو او د ده د کفر دپاره علما کرامو دوه اسباب بیان کړي دي وایي دی ډېر غټ عالم و په اعتقاداتو کې بیا ډېر مخته تللی و اسلامي حکومت وایي دی د روم دپاره سفیر مقرر کوي په روم کې په هغه وخت کې د یهودو حکومت و نو د دې دپاره چې د یهودو مقابله وکړي ابن سقا یې مقرر کوي په روم کې سفیر دی چې وایي کله روم ته لاړی هلته د یهودو هغه کوم پادریان چې دي د دوی احبار دي رهبان یې دي هغوی یوه جلسه تیاره کړه نو د یهودیت و نصرانیت په بنیاد باندې بیانونه وکړو خو ډېر یو زبردسته بیانونه یې وکړو کله چې ابن سقا ته نمبر ورغی دی مسلمان و نو دی جګ د توحید په بنیاد باندې د رسالت په بنیاد باندې بیان وکړي خو داسې یو بیان یې وکړي چې ټولو پادریانو او ټولو احبارو رهبانو د یهودو نصاراو ته یې جواب ورکړي وایي د روم باچا په پوه سئ چې په مسلمانو کې دا عالم وي موږ نسو کامیابه کېدای بیا نو وایي ورغی ده ته وویل چې که خوښه دي زه ویل مېلمستیا تا ته تیارومه مړۍ به راسره وخورې ده ورته ویل صحیح ده مېلمستیا یې تیاره کړه خلک یې پادریان ورسره وغوښتو مشران یې ورسره وغوښتو او یو د شیشو مکانو دا د شیشو په مکان کې چې له هره طرفه شیشې وې په دغه مکان کې یې مړۍ ورته تیاره کړه مړۍ چې تیاره سو دوی په مړۍ باندې کېناستو نو د روم باچا خپله لور ډېره ښایسته او په ښه ګېڼو باندې پوښل یې خپله لور ته یې وویل چې ته به د مړۍ په منځ کې راسې وه دا بیټک ته کوټې ته نو دوی خو یهودو کافران وو ستر و پرده خو په دوی کې نسته عریانه خو د دوی یو خصوصیت ده نو دا د ده لور په ډېرو زیوراتو ښایسته راله دا مجلس ته ابن سقا دا کوم عالم چې ده دغه وایي چې ورته وکاتو نو دستي د دغه باچا په لور باندې محبت پیدا سی او ورباندې مین غوندې سی باچا ته وویل چې باچا صاحب که دا لور دې ماته په نکاح راکړه باچا ورته ویل ته مړۍ وخوره خبره اسانه ده کله چې مړۍ وخوړه سوه خبره ختمه سوه نو باچا ورته وویل چې زما لور اسانه ده یو شرط ته تږدم هغه قبول کړه نوره زما لور ستا په نکاح کې ده ده ورته ویل زه ورته تیار یم هر شرط کوم شرط باچا ورته ویل شرط دا ده چې ته به یهودیت قبلوې زموږ قانون دا ده چې موږ په دین کې اتحاد نه وي هغه ته خپل نسب په نکاح نه ورکوو
یهودیت په قبله بیا به لور زه تا ته په نکاح در کوم. دغه عالم ابن سقا ګورئ ورونو، سړی دې په ځان نه دوکه کېږي، خدای خو دې معاف کړي، خدای هم دې اخره خاتمه په ایمان کې وایي په دغه ځای باندې یهودیت اعلان کوي، اسلام یې پرېښو وایي ورته کافر سئ، او هغه باچا لور په نکاح ورکړه او بې ایمانه له دنیا لاړی تېر سو. کتاب یې دوه علته بیان کړي دي. و یو علت یې دا و، یو بزرګ عاجز بزرګ په د علاقه کې یو بزرګ و، وایي دا ابن سقا به ورته دی خو ښه ملا و، وایي دا بزرګ به په عذابوئ، وایي دغه بزرګ ورته ویل چې زه ستا ځای په جهنم کې وینم، ته به جهنم ته ځې. هغه علت څه چې اولي په عذابوئ اخر جهنم ته لاړی، او ظاهري علت یې وایي دا و چې سترګو استعمال یې غلط وکوئ. ګورئ دا د سترګو نظر دومره غلط شی ده، دا د زړه جاسوسه ده چې پردۍ نامحرمې ښځې ته یې په وکاتو هغه جاسوسي